هذه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل خاني مکه سبق کې دا ویل شول چې په انبیاو کې د ټول ناغورا په انسانانو کې بیا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان علی رضی الله تعالی عنہ دودي د خلافت هغه ترتیب هم دغه شانتی دی څنګه چې د دې د غوروالی هغه ترتیب دی چې حضور صلی الله علیه وسلم کله دنیا نه تشریف ویوړو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تدفین نو شوه چې بنو ساعده د انصار یو قبیله وا داغي راغلل او هغه په دې خبره باندې ثقيف بني ساعده ورته وي کنه بنو ابن ساعده بنو ساعده له نو ثقيف یو داسې مثقف زیږی ته ویل کی چت ورځي ته وي نو پای کې دوه راجم شولو دوی چې منګه د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کوو منګ به خپل مشر غنو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه تشریف راوړو او حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الائمه من القریش دا ائمه بس ائمه کرام او څومره چې مشران دي او امامان دي دا به د قریش نه وي او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه اگر چې صحیح صاحب دی خو لکه دی خو دغه نه انصار نه دي نو دی ابوبکر رضی الله عنه ورته وی چې تاسو د حضرت عمر رضی الله عنه په لاس باندې بیعت وکړئ یا د حضرت عبیده ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړي خو خلکو چې نن دا چغې وږي شروع کړلې باغ کې انصاروم چغې شروع کړل او مهاجروم چغې شروع کړل بیا بغیر حضرت عمر رضی الله عنه را مکه شو حضرت عمر نو فرمایل دي خلکو ته چې یا معاشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ابا بکر يؤم الناس في الصلاه تو صدا پته نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندونه باندې حضرت ابوبکر جانو مانځه د مخ کړه نا غوټول وی چې موږ ته خدا پته نه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مانځه د مخ کړه نو بدی کی اشاره دې طرف ته کنه چې دې په زمانه وروسته با امام او بادشاہ چې نن دا با خلیفہ با حضرت ابوبکر جانو به او د ټول نه اول حضرت عمر رضی الله عنه ولګیدو او لاس سینن دای د بیعت لپاره دغه کو د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت وکړو او نور صحابه کرام ټول جو حضرت ابوبکر سره بیعت وکړو کله چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره بیعت وشو نو حضرت ابوبکر عنه وی بروخته نو زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ ولو چې هغه بیعت لانو کړه ورته وی چې تا ولی اردت ان تفرق المسلمین ته د مسلمانانو په منځ کې تفریقه جوړه جاوی چې نه بل خبره خو نشته نه بیا بیعت وکړو او یو روایت کې دا دي چې لکه حضرت علی رضی الله عنه بیعت په دغه موقع باندې نو کړه ورستو بیا د چرنده بیعت وکړو دوی هم دا خبره وکړه حضرت علی رضی الله عنه ته دا خبره وکړه چې ته د مسلمانانو په منځ کې تفریقه راولې نو نه زه تفریقه نه راولم بلکې زه دا منم چې علایمه من القریش خو زمونږ د حقدارو چې تا زمونږ چې نه دا زموږ سره د مشوره کړې وي مشري مونږ لاره نه راکوله خیر دی ته به مشر شوی و زموږ سره به مشوره کړې وي نو مونږ به په اعتماد کې اغستو وې تا بنو ساعده ته خلق راځم بنو ساعده والا خلق دی راځم وکړل او دا غونه بیعت واغستو حضرت علی رضی الله عنه فرمایل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې نه زما دا اراده وا چې د خلق بیعت کما او نظر بنو ساعده دی ثقيف ته د دې وجه نه تله هم نو ما چې دا خلق دین دا زما سره بیعت وکي بلکې با هغه خبره ټوله واضح کړل چې د سعد بن عباده سره غوی بیعت کو رضی الله تعالی عنہ بیا په حضرت عمر دا خبرې وکړلې نو کزه نه مخ کې نو د خلکو په یو ډیر زیات انتشار دی دا به خورشه بو او مونږ ته انتظار کوو د په دغه وخت کې د نو حضرت علی رضی الله عنه یو خدا روایت ته پکې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تدفین کې جندا مشغولو د پیغمبر سلام په غسل کې مشغولو ویم دا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو حضرت عائشه د حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه ډیره زیاته خفه او ډیره زیاته بیماره و نو
دا په پیغمبر اسلام باندې غمجن او خفا نو د هغه په تیمارداري کې چې دا مشغول hunde په دغه ټیم کې چې دا نو نکله چې دی دا خبره وکړلې نه حضرت علي رضی الله عنه هغه چې ټیک ته زما په ځل کې چې کوم خبره وا هغه ختم شوله او خپل خبره واپس واسو دې چې نه بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله سره بیعت وکړو او ټول صحابه کرامو دا بیعت وکړو سو پورې چې د په بیعت د وو نو ژوندۍ د دوا نو د امیرو کله چې دی وفات کېدل نو د خپل وفات نه بعد یو خط چنندا ولیکو او هغه خط چنندا کې دا کو چیرته سو په دې کې چې سری په دې باندې بتاسو بیعت وکړي او بیا ټول صحابه کرامو پای باندې چندا بیعت وکړو حضرت علی رضی الله عنه ته کله ورکړل شو حضرت علی رضی الله عنه هم وی په دې کې چې حضرت ابوبکر رضی الله هر څه لیکلي اگر چې په دې کې د حضرت علی رضی الله عنه په حضرت عمر رضی الله عنه خلیفتوب ول لیکل خو زه پای باندې زما بیعت ته پای باندې هغه بیعت وکړو او چې کله بیا حضرت عمر رضی الله عنه ابو لولو مجوسی چې دا شهید کو چې دا مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ غلام ابو لولو المجوسی ناغه ابو لولو مجوسی چې کله حضرت عمر عنه شهید کوو نه حضرت عمر شپږ کسان مقرر کړو چې دا شپږ کسان به تاسو سم د غي خبره اترې دا به د شورا کسان به او دونه به تاسو کوی حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه طلحه رضی الله عنه زبیر او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا شپږ صحابه کرام دا کړل چې دا به د شورا منبرانی او تاسو څه خبره اتر راځي د وکړي بیا دې ټول چې دندو په دې شپږ کسانو په جمع باندې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ جنا ورکو ای چې موږ بستا سره مشورې چیندا وکاو او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ولګې دو او هغه د خلافت لپاره نوم پیش کو د حضرت عثمان جنو او ټول خلکو د حضرت عثمان په لاس باندې بیعت وکړو او حضرت علی رضی الله عنه بیعت وکړو او چې کله حضرت عثمان او ظالمانو شهید کو جو بیا کم چې مشران صحابه کرامو اغي دا حضرت علی رضی الله عنه سره جنندا بیعت وکړو اغي خپل سلورم خلیفہ راشد مقرر کو بیا د دقه پورې د خلافت 10 کال زمانه ما دا غي وروسته بیا خلافت جنندا بیا ختم شوه نه بیا سبا کوم ان شاء الله دغه ځای بروه ها وخلافتهم اي نيابتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اقامه الدين بحيث يجب على كافه الامم الاتباع ثابته على هذا الترتيب ايضا او خلافت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نائب کېدل د دین په قائم کولو کې په دې حیثیت سره چې په ټول امتیانو باندې په ټول خلکو باندې دغه اتباع واجبي ثابته على هذا الترتيب ايضا ودا ثابت په دغه ترتیب باندې یعنی په کم ترتیب باندې چې دا غوړواله موږ ذکر کو چې دا اول حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیا حضرت عثمان رضی الله عنه دا بیا حضرت عمر رضی الله عنه بیا حضرت عثمان رضی الله عنه او بیا حضرت علی رضی الله عنه په دغه ترتیب سره وجدوا هغه خلافت او نیابت هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعني خلافة پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول دی لپاره وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا چې صحابه کرامو دو اجماع کړي و دو ټول راجم شوو يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فها ورځ باندې چې وفات کړی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فی سقیفه بنی ساعده د بنی ساعده پر چت کې د بنی ساعده په ځای کې واستقر رأيهم او مضبوط شو رائے دي بعد المشاوره والمنازعه رسو د مشورې او د جګړې نه کم چې د مهاجرین انصار په منځ کې شو ماته سوال اجماعي تور باندې على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأجمعوا على ذلك بیا ټول راجم شو بن لان الاول هو بریګ له خبر اتر راغلی وي حدود سعد بن عباده رضی الله عنه سره بیا چې دا کوو او سعد بن عباده خپل امیر مقرر کوو او چې کله ورته دا حدیثونه معلوم شول چې علامه من القريش نو بیا قرار شول او سعد بن عباده چې نحن الوزراء وانتم الامراء چې موږ به وزیران او تاسو امیران وبايعه علي رضي الله تعالى عنه على رؤوس الاشهاد بعد توقف ان كان منه
او حضرت علي رضی الله عنه د سره بیعت کړي وو د حضرت ابوبکر سره بیعت کړو د ټول خلکو د مخه د ټول خلکو مخه بعد توقف ان کان منه ورسو دا توقفنا چې دا کړو مطلب لاول دا توقف کړو لاول بیعت نکو یو په ذهن کې دا خبره و چې لکه منګه پکاره چې په اعتماد کې اغستلې وي بل له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تدفین و یا مو کداغه احمد دا خبرې کولې کنه چې لکه د داغین ورستو دا دغه کړه پکاره چې لاول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفن کړه داغین ورستو بیا جننده امام مقرر کړه یا دا چې موږ سره په مشوره نه کړې چې موږ اهل بیت یو نو پیغمبر حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایل چې لکه موږ خو تاسو د اهل بیت هم دونه خیال ساتو چې لکه زه د خپل کور ولا دونه خیال نه ساتم لکه څومره چې تاسو زما ز تاسو د اهل بیت خیال چنده ساتم بیا د تعالی هو چې نه آتی دا وې چې موږ د صد وجنه تا د کړو او تقول نه وې دي نه دا خبر وشوله چې دا کله زین خبر وته جو بیا د ټول خلکو د مخ بیعت وکړو فولو لم تكن الخلافه حقا له لم اتفق عليه الصحابه وکچر د حضرت ابوبکر صدیق د خلافت حق نه وي نو صحابه کرام به ټول بیا اجماع نه وکړي بلکې دا ټول صحابه کرام چې اجماع او اتفاق کړی دی په دې باندې نو دا ځکه چې د خلافت حق ولا نازعه علي رضی الله عنه كما نازع معاويه رضی الله تعالی عنه رضی الله عنه وې د سره بخامخه جګړه به سره حضرت علي عنه کړی وې د ابوبکر سره لکه څنګه چې حضرت معاويه رضی الله عنه سره جګړه کړې و نو دغه شان دی به د سره جګړه کړې و او لکه د دې د جګړې سره ځکه نه کړې چې دا خلافت حق د حضرت ابوبکر ولا احتج عليهم لو كان في حقه نص او نه به دلیل نه ولا په باندې کچې دا په حق نص وې کما زعامت الشيعه لکه څنګه چې شیعاګانو دا ګمان کړل چې د خلافت حقدار تلنده حضرت علي رضی الله عنه دی نه حضرت علي رضی الله عنه دا کنه و نو بیا تصریح کړو په دې معنی با حضرت علي هم ویلې و چې رسو مشرکی کوم مزامیر کې کوم څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته خبره کړې ده وكيف يتصور في حق اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الاتفاق والباطل او څنګه متصور کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په حق کې چې دوی په باطل باندې اتفاق کړي په باطل باندې کوئی اتفاق نشي کولای او چې هغه په دې باندې اتفاق کړي نو هغه د حق خبره ده وترك العمل بالنص الوارد او کچرتا د حضرت علي په باره کې نص راغلی وي تفسیر راغلی چې پیغمبر سلام ویلې وي زمانه وروسته به امیر وي نو څنګه به صحابه کرامو د دې نص نه به خلاف کړی وي خو نه راغلی نص ځکه هغه خلاف نه کړی لکه پوه ثم ان ابا بکر رضی الله تعالی عنہ لما یئس من حیاته کله چې حضرت ابوبکر خپل عمر نه د خپل ژوند نه امید شو مطلب دا چې لکه د وفات اخرانه ورځ شولې نو دعا عثمان رضی الله عنه عثمان دین راوي غوښتو واملا علیه کتاب عهده لعمر رضی الله تعالی عنہ او املای کو په دمانه کتاب یې دته یو خط ولیکو چې بای حضرت عمر رضی داغه خبره پکې و فلما كتب ختم الصحيفه کله چې ویل کو نو بیا په هغه صحیفه باندې خپل سٹمپ ولګو مهر ولګو واخرجها الى الناس خلق تراويسو وامرهم او خلق ته حکم وکړو ان يبايعوا لمن في الصحيفه چې په دې صحیفه کې د چانوم لیکل شوی دی تاسو دا په لاسمانه بیعت وکړي فبايعوا جو ټول بیعت وکړو حتى مرت بعلي رضي الله تعالی عنہ تر دې پورې چې دا خط صحیفه رسول بعد علیه باندې فقال نعم فرمایل چې بايعنا لمن فيها چې موږ په دې کې چې څوک هم دي په هغه باندې موږ بیعت کړو و ان کان عمر رضی الله عنه اگر چې عمر ځانو په کول نه نو په دې حضرت ابوبکر صدیق عنه ورسو ټول صحابه کرام په دې باندې اتفاق او اجماع وکړل حضرت عمر رضی الله عنه خپل خلیفہ او مشر مقرر کو او حضرت علی رضی الله عنه بخپل باندې هغه امیر المؤمنین وبالجمله وقع الاتفاق على خلافته وبالجمله دا چې واقع شو اتفاق په خلافت زمانه ثم استشهد عمر رضی الله تعالی عنہ ابو لولو مجوسی د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ غلامو نا آغا د شهید کو وترک الخلافه شورى بین سته او پرې خو د شو خلافت شورا د شپږو کسانو یا شپږ کسان څوک حضرت عثمان وحضرت علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ثم فوز الامر خمستهم الى عبد الرحمن بن عوف
بیا حواله کړه شو کار د دې پنځو عبدالرحمن ابن عوف ته ورزو بحکمه او دو راضي شول په حکم دا باندې نو فختار عثمان رضی الله تعالی عنہ نو دی عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان مقرر کو غره کو وبايعه بها محضر من الصحابه او بیات کو داس ټول صحابه کرام په حاضرې کې نو فبايعوه دي ټول صحابه کرام د حضرت عثمان سره بیات وکړو وانقادوا لاوامره او د هغې د حکمونو تابعداري کوله وصلوا معهم الجمعه والاعياد او دا سره د جمعې او د اخترونو منځونه کول مطلب یعنی ټول د حضرت عثمان د خلافت عمومو وایمنو او دا سره د جمعې او د اخترونو منځونه کولو فکانه اجماع نو پس دا شو اجماع د هغې طرف نه ثم استشهد بیا چې نه حضرت عثمان هم شهید کړ شو وترك الامر مهملا او دا امر د خلافت مهمل پر خوده شو فاجمع كبار المهاجرين والانصار نو مهاجرین او مشران او مهاجرین او انصار صحابه کرام اجماع وکړه اتفاق کو على علي رضی الله تعالی عنہ والتمسوا منه قبول الخلافه او د دونه التماس کو وی غوښتل لنه چې تلا خلافت دا قبول کا وبايعوه او دو بیعت کو دا سره لما كان افضل اهل عصره واولاهم بالخلاف زکه چې دی په دغه زمانه کې د ټول نغورو او د ټول ډیر اولاو په خلافت سره وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد واذا صحابه کرام وو چې دا خلک چې دنه ټول خوشاله او د تدلیل په خلافت باندې نو بیا د صحابه کرام په منځ کې د جنگونو ولې راغلي دي جنگ جمل او جنگ سفین دا ولې راغلي دي چې خلک دونه خوشاله نو ولما وقع هغه چې واقع شوی دي د مخالفاتو د مخالفتونو او د محاربات د جنگونو نه لم يكن من نزاع في خلافته دا د حضرت علی د خلافت کې د جګړې د وجه نه نو بل عن خطا في الاجتهاد بلکې دا هو اجتهادي خطا یعنی چې هغه نن دا شوی دي دا د وجه د جنگونو واقع شوی دي وما وقع من الاختلاف بين الشيعة واهل السنه في هذه المساله وادعاء كل من الفريقين النص في باب الامامه وإيراد الأسئلة والأجوبة فمذكور في المطولات او هغه چې واقع شوی دي د اختلاف نه د شیعاګانو او سنتو په دې مسله کې او هر یو فریقانو دا وکړی دا چیرې دا باب د امامت کې په تسلیث سره او هغه سوالونو جوابونه راوړل دا په مطولاتو کې ذکر دي په وګړو کتابونو کې ذکر دي دلته ولا خبره نشته پوه شو به دې معنی بس ته دا وانه